یعنی په دې 11 میاشتو کې چې کله انسان د خپلې زندګي په اعمالو باندې نظر واچوي کوم ځای کې ما په ناب ټول کې کامل زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو رمضان دغه میاشت دا د موږ مسلمانانو دپاره یو د تربیت او د ټریننګ والا میاشت یعنی په دې 11 میاشتو کې چې کله انسان د خپلې زندګي په اعمالو باندې نظر واچوي نو هغه ته دا معلومه شي چې د ما د زندګي د اعمالو کې کوم کوم ځای کې کمی دی یعنی هغه ته دا معلومیږي چې د ما خوله څنګه طریقې سره چلیدلې دي د 11 میاشت په دې مې غیبت کړی دی که نه دی کړی په دې مې بېهوده خبرې کړي دي که نه دي کړي په دې کې مې خلکو ته بد را دیلي دي که نه دی یلي هر سړي ته د خپلو اعمالو کمزوري پته لګېږي دا پته هم ورته لګي چې زه د عباداتو کې څوره رښتونه یم او څوره د عباداتو نه ځان پټوم دا پته هم ورته لګي چې د ما په طبیعت کې څوره کنجوسي پرته دی سخاوت ورکې نشته که چېرته یو انسان په دې 11 میاشتو کې د هغه ژبه صحیح نه دی استعمال شوي غیبتونه یې کړي دي بادره دي خلکو پسې یېدي دي خلکو ته مخامخ تکلیف رسولی دی ژبې سره نو دغه میاشت بیا هغه دپاره یوه د ټریننګ میاشت دی چې په دې میاشتې کې هغه انسان د هغې غلطي باندې هغې کمي باندې کبر راولي هغه کمی ختم کړي و خپله ژبه د الله په ذکر مشغوله کړي که یو انسان بل زړه دردولی دی نو دغه میاشت هغه دپاره بیا ټریننګ میاشت دی تربیت میاشت دی چې هغه الله ته متوجه شي او خپل څنګ ته څومره کسان دي کور په جوار کې پړوس دي هغو سره حسن سلوک وکړي او دا پته مې انسان ته لګي چې په دې 11 میاشتې کې ما د الله والا کوم حق ضایع په دې 11 میاشتو کې ما د بندګانو والا کوم حقونه ضایع کوم ځای کې ما د چا والا حق وخوړ کوم ځای کې ما په ناب ټول کې کمی راوستو دوکانداري کې مې شی تله مې خرابه کړې وه د 11 میاشتو کې څومره مې دا سامان په ناب ټول کې کمي سره خرڅ کړ نو دغه میاشت دې دپاره د ما محترمو مسلمانانو دپاره چې په دې کې د مسلمان د اعمالو تربیت وشي چې هغه اعمال چې کوم دی مخکې کړي دي هغه بیا د دې میاشتې کې کوشش وکړي چې نه دی دغه میاشت صرف دا نه دی چې ته سبا یې پورتې پرشنبې 3-4 بجې سره پرشنبې د وکړه ټوله ورځ د وږي تږي تېره کړه بیا د ماښام روژه ماته وکړه تراویح د وکړې ته بس دا ویې چې بس ما روژه وانسته داسې سرسري تېرېدلو لپاره دغه میاشت نه دی تربیت څه کله د انسان والا کېږي نو هغه سرسري تربیت نه وي بیا هغه کې د هغه هر پهلو باندې نظر وي چې ته دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه ډېر لوازمات ډېرې خبرې ډېر ضروریات ورپورې تړلي وي که صرف موږ پړشمې کوم بیا روژه ماتی کوم بیا تراویح کوم نو کوم عادتونه چې دې 11 میاشتو کې موږ کې موجود وو او دې میاشتې کې موږ کوشش ونه کړه هغه ختمېدنه وو هغه خالي ځای مو ډک نه کړ د ګناهونو والا ځای باندې مو نیکي راونوستې نو رمضان نه بعد به هغه عادتونه موږ کې واپس راځي هغه چغلخوري به کوو هماغه شان عبادتونه به کوو غیبتونه به کوو او هماغه شی به د خلکو زړه هم دردوو و هماغه شی المنځه کې به موږ کې سستي وي نو زما محترمو دغه میاشت مقصد دا دی چې په دې کې د مسلمانانو د اعمالو تربیت وشي هغه بدنظري چې کومه مو مخکې کوله پروژې کې مو ځان ونه ساتله وروسته بیا در باندې ارځي په دې کې څنګه مشق کېږي د انسان تربیت څنګه کېږي زه به د خپل ځان مثال در کړم هر سړی داسې دی خو چونکې زه ناست یم خولې ته مې میک نسته دی ځکه به زه خپل مثال ورکړم ما یوه وظیفه مثلا شروع کړې دی مثلا هر لمنځه بعد ما دا معمول دی چې زه یوه وظیفه کړم هغه انسان بیا داسې عادتي شي د هغې وظیفې د هغه عمل
څه کله مونه هغه یوه المنځه کې نه بعد پاتې شي نو ماته داسې لګي لکه مونه څه پاتې دي سړي ته داسې کمی کمی محسوسېږي نو دا 10 ورځې دي چې په دې کې ته یو عمل مسلسل کوې نو دا کیدای نه شي چې هغه د رمضان نه بعد بیا تو کې د هغه ول عادت نه وي پوخ شوی نو که د نیکیو عادت ته ځان کې پوخ کړی و روژه تېره شوه نو بیا به انشاءالله الله مو تاسو ته د هغه توفیق راکړي چې هغه نیکي به بیا کوو مو تاسو ته پکار دی چې په دې رمضان کې د الله یاد کې دومره وخت تېر کړو چې د روژه تېره شي بیا هم د مو په زړه کې صرف د الله یاد وي او دې مبارکې میاشتې کې هغه زندگی چې دې نه بعد راتلونکې دی مرګ دی قبر دی قیامت دی حساب کتاب دی هغه دوره خپلو ذهنونو باندې سور کړو هغه د هغه یاد دوره خپل ځان سره عادتي ځانونه وګرځوو د هغه یاد والا د هغه مرګ والا چې کله روژه تېره شي هم موږ ته دا احساس په زړه کې موجود وي چې دې دنیا ته موږ راغلي یو څه شي دپاره راغلي نور مخلوقات هم موجود دي که نه صرف انسان خو نه دی دنیا مخلوقات دي چونکې 40 زره دي چونکې 80 زره مخلوقات نور هم دي مو هغو کې څه فرق دی مو څه شي دپاره دنیا ته الله راستولی یو او مو زندګي څه شي ماته احترامونکي پکار دی نو دغه یاد به زما محترمو د مو تاسو زړونو کې بیا الله پرېبسي خو مقصد دا دی چې دغه میاشت د تربیت والا وګڼو دا نه دی چې ټوله شپه ته ناست دي په بازار کې ټوله شپه ویښ دي په بازار کې ګرځي دا نه دی چې ټوله شپه ته ناست دي موبایل اړې راړې دې موبایل اړولو په ځای باندې بهتره نه دی چې تسبیح وړئ یوه میاشت یک میاشت موږ ته کله فوج کې برتي شو پولیس کې برتي شو شپږ میاشتې موږ ته داسې ټریننګ راکړي لکه خرونه بس مو الله که فریاد کړی دی والې موږ ته په بدل کې بیا 10 40 روپۍ ملیږي په دې دنیا کې موږ خو دې دنیا باندې یقین دی هغې دنیا باندې یقین نشته مسله دا دی که چېرته مو ذهنونو کې دا خبره پرېوته چې کوم عمل زه کوم دغه بدله به ډېره بهتره ماته الله هغې دنیا کې راکړي داسې بدله چې هغه دنیا او ما فیها نه بهتره دی نو دا خو یوه میاشت دی چې موږ ویو چې پوره کال به موږ د الله نه فرمایي نه کوم که چېرته موږ په زړونو کې د آخرت درد پیدا وشي داسې میاشت ما تېروه زما محترمو نوجوانانو ته خاص کرده یم چې ټوله شپه لډو کوه لډو کول بنفسه مباح دی معنی نه دی چې جواري ورباندې نه وي دې دپاره یې که کې چې یاره که چېرته ما لډو وکړ ما دماغ ورسره لږ فري شي او بیا به زه د خپل دماغ ښه ځای کې استعمال کړم د الله عبادت په ښې طریقې سره وکړم بیا مثلا نشته اولې نه دي کول پکار د مینې علاوه نور اعمال دي وي دکې سړی خو داسې نه چې ته ماښام ماسخوتن ترونه بعد کېناستې او پړشمي پورې کې او ته روژه ختمه شي رمضان میاشت بیا ته د هغه وخت ارمان کې چې ډېره ښکلې روژه نور کې ټوله شپه دا د ژوند کوم داسې نه دې دپاره دغه روژه نه دی نه دې دپاره دا روژه دی دا خبره زه د زړه درد نه کوم چې سبعینه ماښام اذانه پورې ته په ګراونډونو کې کرکټ کوه دې دپاره نه دی و دا د نوجوانانو غلطي نه دی دا د هغه کور د مشر غلطي دی چې خپل بچي نه دی خبر ته سبعي ووته بګي پورې ته څه شی ټول کال خو هڅې لګیا د ځناورانو باندې تېرېږي خو د رمضان میاشت کې خو کم از کم کم وکړه الله تاسو دپاره شیطانان تړلی دي تاسو د الله دپاره خپل بچي نه شو تړلی لږ یې رایسار کړو کرکټ هم معنه نه دی خو داسې نه چې هغه د تا د الله یاد نه غافل کړي هر هغه عمل چې هغه تا د الله یاد نه غافل کوي دا حرام دی د کرکټ جایز دی وره پورې چې تا الله یاد نه غافل کړي تا لمانځه باندې فرق نه رسي تا عباداتو باندې فرق نه رسي که راتله دا کرکټ هم حرام دی نو زما محترمو بیا دې میاشتې کې ماحول داسې دی چې هر سړی بیا نیک اعمالو ته تیار وي تکلیف ورته نشته ټول 8-9 غنټې 10-12 غنټې نسوار نه چې سګرټ نه کړي چاپس نه څکي او عبادت کې لګیا وي تلاوت کوي نو مو تاسو دپاره دغه دورانه نه دی چې موږ دې مبارکې میاشتې کې نیک اعمال وکړو الله دې تاسو ټولو ته په دې میاشتې کې د نیک اعمالو توفیق نصیب کړي یوه مسله پرون ما د الټي والا بیان کړې وه هغه سره یوه تړلې بله مسله دی چې کله زه پرته چا تپوس وکړه خو ټولو ته یې بیانوم که له فدا وشي بلغم دا په حکم د الټیو کې دي که چېرته دوره ډېر راولو څه ډېر وو خبرې باندې پوهېږو خوله ډاکه وه ډېر مطلب همیشه چې کله ډېر نه مطلب چې خوله ډاکه وه دور اکثر رسي نه خو چې خوله ډاکه وه ته واپس معمولي غوندې د غنم دانې برابرم چې ته واپس تېر نه کړو که زیات بیا خو هسې دی یعنې غنم دانې برابر دم چې واپس تېر نه کړو نو روژه ورسره نه ماتېږي دویمه مسله اکثر پروژې کې میدو مسله وي خوراکونه ګډ وړ شي اول یا څو ورځې ډېره مسله پېښېږي نو ترخې اوبه راواوړي هر چا کېږي نو ته هم کېږي
دا ترخی اوبه که چېرته د الک نه راواوښتې خولې ته او واپس بوتلل کې روژه نه ماته ده. که د الک کې نه تریخوالی راغله بیا نه واپس اوبه لاړې نو هېڅ قباحت نشته، روژه دې سره نه ماتېږي. دعا اللهم صل علی